دا یو فتنه ده او د دې فتنې خلاف په جهاد په شان موږ انشاءالله ولرو د جهاد په نیت باندې انشاءالله تعالی ناموس رسالت د حضور علیه السلام په ناموس باندې چې کوم د حملې وشوې او د هغه زنانه چې حضور علیه السلام ته کنځلې کړې هغې ازاده کړه که نه آسیه مسیح ملعونه هغې ازاده کړه شیطان رشدي چې هغه د حضور علیه السلام خلاف کتاب لیکلی شیطاني آیات او هغې کې کنځلې لیکلې بیا امریکې ته چې لاړ هر سټیج باندې د رسول الله سلام خلاف کنځلې کولې یو نوجوان ولګېد هغه باندې ګزار وکړی زخمي کړ عمران خان وی دا خو ډېر بد کار وشو نبي اسلام دشمن باندې ته ولې خفه کېږي انشاءالله پریدو بهنا دی نوجوان نسل د ګمراه کولو کوشش چې کوم دی وکړه چې نوجوان نسل چې کوم دی ګمراه شي د مور پلار هغه قدر پکې نه د مشر کشر تمیز دی په خپله جلسې ته راشي په جلسه کې کنځلې شروع کړي مشرانو پسې لیډرانو پسې مولانا صاحب پسې مل ولی خان پسې مریم نواز پسې د کنځلو خبرې خدا نه دي نه سیاستونه د کنځلو دي که شران یې بیا د هغې نه تربیت حاصل کړي نو بس هغې بیا کنځلې کوي فیسبوک باندې مولیانو پسې څومره کنځلې کوي ما د چاوې دي خو تاسو ته کنځلې کوي علماو ته کنځلې کوي مولیانو ته کنځلې کوي مې خیر د دې به کنځلې کوي خو موږ د دې بچو ته قرآن مجید ښایو انشاءالله دې به کنځلې کوي خو موږ ودې ته به جماعت کې امام ودرو هغه بل قوم بچو ته قرآن مجیدونه ښایي او مونځونه به ورته کوي دې به موږ ته کنځلې کوي خو موږ ورته راو کې دته د قرآن مجید حافظ ودرولي او قرآن مجید به ورته چې کوم دی ختموي دې به کنځلې کوي خو موږ به جنازې ته مخکې کېږو موږ چې خدای پاکه دې وبخي دې به کنځلې کوي خو موږ د دې بچو په غوږونو کې د اذان آواز به کوو او د الله اکبر آواز به پکې کوو دا سیده که نه انشاءالله تعالی دی به خپل کار کوي موږ به خپل کار کوو الله موږ ته کوم څیز ښودلی دی چې دا حق دی موږ به هغه دا کوو دی چې به کوم طرف روان به د حق او د باطل دا معرکه به انشاءالله او حق ته به الله فتح چې کوم دی ورکوي او باطل ته به الله شکست ورکوي قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا حق چې راشي اوس باطل به ختم شي او باطل ختمېدونکی دی هم دی به خلق د لا اله الا الله نه وباسي زه خلق د لا اله الا الله نه آزادوم دا معنی ویلي دي که نه تقریر کې ویلي دي باقاعده زرګونو خلکو مخکې ویلي دي دی به خلق د لا اله الا الله نه آزادوي خو موږ به خلق لا اله الا الله ته راولو دی به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت نه خلق آزادوي خو موږ د خلق د رسول الله وسلم سیرت ته راولو داسې فخر انشاءالله تعالی دی به د دین نه وباسي کمزوری مونږ ټولو پاټو کې شته په حیثیت د انسان مونږ کمزوري یو ټولو پاټو کې به کمزوري خو دا نورې پاټۍ خو د دین دشمنان خو نه دي که نه چې ختم نبوت خاتم النبیین کې نشي ویلی د ټول وزیران وزیر اعظمان تېر شوي دي هر یو خاتم النبیین وایي دی وایي نه قصدنه مدنې نه وایي دومره ګران لفظ خو نه د انګلیش ګران الفاظ وایي خدای را سره چې کوم دی هغه نه وایي نه دی معنا خو دا ده چې دی د دې عقیدې سره سروکار نشته